पाकिस्तान د इमर्जिंग एशिया कप फाइनल د बंगलादेश नौ ګټلو یو ګټلې میچ یو ډیر آسان میچ خو د پاکستان دستور ده دی چې دای کرکټ فینز لجبای کیږي میچ ډرا شو په سوپر اور کې بیا پاکستانو ګټلو چونکه میچ یو داس پوزیشن کې چې ټوټلی د پاکستان په فیور کې خو په اخر کې شاهد عزیز ډیر خراب بالنګ کو 2 اور 27 رنز پاتیو او لاسمنان دی رورا او 2 اور کې 27 اغلاسمنانو په شاهد عزیز باندې درې چکیو اخلي او اور کې په 20 رنز وکړ او لاست اور ته 7 رنز پاتې شو چې هغه 7 رنزونه احمد دانیال بیا بچکل 6 رنز پیو شو او میچ سوپر اور ته لاړو په سوپر اور کې هم احمد دانیال بریلیانت بالنګ کو پاغه باندې ډیټیل سره خبره کو خو هغه نه مخکې چې په میچ کې سو شو پاغه خبره کو په سوپر اور د ویډیو اینڈ کې خبره کو خو په میچ کې پاکستان ټیم څنګه پرفارمنس کو بنگلاديش ویل پلیډ ډیر زبردست فایټ کو چونکه یو لو ټوټل میچ پاکستان په 125 رنزونو باندې ټول ټیم اوټ شو په شل اورونو کې دغه 125 رنزونو کې هم بنگلاديش لوبډه لګي راوا وکټس ته پریوتل او ډیر زیات دغه چې کم ریکوایرډ رن ریټ او په ډیر زیات سیوا شو لاسمنان ولا میچ راوړو لاسمنان ولا میچ سوپر ورته رسولو څنګه رسولو راځي سکور کارت طرف لزول ته تاسو خپل اندازو شي سکور کارت تاسو لاله په سکرین باندې ښکاری ګورئ پاکستان 125 کړي 10 کھلاڑیان اوټ او 20 اورونو کې او بنگلاديش ورپس 125 کړي 9 کھلاڑیان اوټ په 20 اورونو کې مطلب غلاسمن چې کومه وکټ وا ای ورپس سکور رسولو او لاسمن وکټ لکه مطلب کم زینه د سکور روان کړي او کم زی پورې رسول پاغم د ډیټیل سره خبره کو ټونه پهلا پاکستان نو منه بیټینګ کړي دي یاسر خان په دې میچ کې محمد نعیم ډراپ او د خراب پرفارمنس په وجه باندې یاسر خان اوپنر راوته ونو در ظالم زم رن اوټ شوی دی ما صداقت 18 بال 23 محمد فائق 2 بال 0 غازی غوری 9 بال 9 د پاکستان ټاپ آرډر مکمل ناکامه عرفات منحاس 23 بال 25 عرفان خان کپتان سے 22 بال 9 سعد مسعود 26 بال 38 رنونه جوړ کړی دي د سعد مسعود د خ بیټینګ په وجه باندې د سکور 125 تا پاکستان رسول ورنه پاکستان 190 95 دی کې بغیر دو سعد مسعود بیٹنگ خراب بیٹنگ خ کړه دي خو بالنګ انتهایی خراب بالنګ کړه دي هغه طرف لرادو جی شاهد عزیز 10 بال 9 احمد دانیال 3 بال 2 عبید شاه 1 بال 0 سفیان مقیم 5 بال 4 د بنگلاديش د طرف ریپن مندول د خپل بالنګ کړه دي 4 اور 25 درې وکټي اور سوپر اور کې هم د بالنګ کولو اس ام محروب 4 اور 28 سے و وکټا رقیب الحسن 4 اور 16 2 وکټي رقیب الحسن بالنګ آؤٹ سټینډینګ کړه دي او بیٹنګ زبردست بیٹنګ کړه دي جشن عالم 1 اور 9 یو وکټا عبدالغفار سکلین 4 اور 27 سے وکټا محفوظ الرحمن 3 اور 27 وکټ یومنا د کچری فال اف وکټس د پاکستان فال اف وکټس دي چې د پاکستان 75 باندې شپږم وکټ پریوتا او 116 باندې اومه وکټ پریوتا دي چې سعد مسعود چې کم د پارټنرشپ بیلډ کو جی اوس کرا شومونګه د بنگلاديش بیټینګ وګورو بنگلاديش ورپس 125 کړي په شل ورونو کې خو پاکستان سره چا خراب بالنګ کړي دي لکه میچ خدا سي په سچويشن کې چې ټوټلی د پاکستان فیور تر اغله و ها حبیب الرحمن 17 بال 26 دا یو خ بیټسمن دی او ډیر زر بده د بنگلاديش ټیم کې تاسو وینئ جشن عالم 4 بال 6 مهید الاسلام 5 بال 0 لکدل ته بیټسمنانو ډیر زیات بالونه ویسٹ کړي دي یاسر علي 10 بال 8 اکبر علي کپتان او وکټ کیپر 10 بال 2 وګورئ څومره ډیر بالونه دی ویسٹ کړي دي ایس ام محروب 21 بال 19 محفوظ الرحمن 9 بال 3 لکټول بیټسمنان ناکام شوي دي امریتون جوای 2 بال 0 رقیب الحسن وګورئ جی 21 بال 24 چې د یو چکا واخلې ده عبدالغفار سکلین چې کم دی 12 بال 16 چې د 2 چکی واخلې په 19 اور کې په شاهد عزیز باندې چې د کم اور تاسو لمه د ویډیو په سٹارټ کې وي چې 2 اور 27 پاتې وو او 19 اور کې شاهد عزیز 20 رنونه ورکړه واخرنی اور له 7 رن پرېخل ریپن مندول 9 بال 11 چې یو چکا د هم په شاهد عزیز باندې واله میچ ول د خطه لاسمنان راوړلو بنگلاديش لا ډرای کو ولا خا پاکستان سره تاسو ګورئ عبید شاه یو اور کړی دی اورن زی ورکړي دویم اور په بیا کپتان نه دی کړی ځکه د تیرشوي میچ کې هم ډیر خراب بالنګ کړي او شاهد عزیز 4 اور 47 ګورئ او وکټ یومنا دا هغه شاهد عزیز د چې 19 اور کې په 20 رن شو او 4 اور کې 47 رن ورکړي او وکټ یې هم نه نشتلې عرفات منحاس 2 اور 5 2 وکټ زبردست بالنګ سعد مسعود تاسو لموي چې د بیټینګ خکړه خو بالنګ خراب کړي 3 اور کې 33 رن ورکړي او وکټ نشتلې دا ما صداقت 2 اور 7 یو وکټ زبردست بالنګ ما صداقت هم کړي دي سفیان مقیم 4 اور 11 درې وکټ دا سفیان مقیم د خ بالنګ په وجه باندې او د احمد دانیال خ بالنګ په وجه باندې دا میچ د پاکستان فیور تراغو
احمد دانیال تاسو ګورئ 4 اوور 11 او 2 وکټې لکه مطلب 8 اوورو کې سفیان مقیم او احمد دانیال 22 رنز ورکړي دي او 15 وکټې اشتري دي 8 اوورو کې لکه نیم ټیم خو لدی اوټ کړي دي او په 8 اوورو کې صرف او صرف 22 رنز ورکړي دي احمد دانیال او سفیان مقیم زبردست بالنګ کو په دې فائنل میچ کې خراخي تاسو دغه وکټ د بنگلاديش فال اف وکټ ګورئ تاسو لموي چې 95 باندې نه هم وکټ پروت او 96 125 لا عمده بیټسمنانو رسول مطلب 28 رنز पार्टनरशिप چې کم دی عمدغه 28 نه 30 رنز पार्टनरशिप لاسمینانو کو لاسمینانو ولا میچ را کو چون کې 95 باندې نه کلاړیان اوټ 17.2 بال باندې دغه ټیم کې لکه ټول میچ د پاکستان په فیور کې او بیا عمده لاسمینان را پاسي او میچ ول ډرا کوي خاصه میچ سوپر اوور تلاړو په سوپر اوور کې بنگلاديش پډومني مطلب 7 رنزونو 6 رنز یو کل پاکستان ته 7 ټارګټ ورکو خو 6 رنزونو کې دا غي 2 کلاړیان دواړه اوټ شو لکه په سوپر اوور کې 2 کلاړیان به اوټ کې نو دا بنگلاديش 2 کلاړیان اوټ شو 6 رنز کړو اور 7 رنز ټارګټ پاکستان ته ورکو چې پاکستان ورپسې دغه 7 رنز په سلورو بالونو باندې وکړ پډومني بال باندې سنگل په دویم سنگل په دریم چوکا اور په سلورم هم سنگل نو ډیر ایزیلی دا میچ پاکستانو غټلو پاکستان سره اوپننګ لا سعد مسعود راغو سعد مسعود په دې میچ کې خه بیټینګ کړو په میچ کې هم او په سوپر اوور کې کپتان راولې ګلو چې چوکې وخلا اور میچ راوړلو پاکستان ته په سوپر اوور کې نو دا ایمرجنګ ایشیا کپ فائنل چې پاکستان پکې بنگلاديش لا په سوپر اوور کې شکست ورکو په دې ایمرجنګ ایشیا کپ کې ډیر ګرم میچز شو سیمی فائنل کې هم سوپر اوور شو غم د بنگلاديش شو د بنگلاديش انډیا سره سوپر اوور شو چې هغه کې د بنگلاديش او انډیا خدا سي یو میچ شو دغه سیمی فائنل چې انډیا بنگلاديش ته وی ټیو غټو بنگلاديش ولوي چې نه ټیو غټه ا میچ یو بل ته پاس کېدو او د خپل غلطیانو په وجه باندې بنگلاديش دومره خراب پرفارمنس پاغه سیمی فائنل کې کړو پاغه باندې ما تاسو سره ویډیو هم جوړ کړی او ما پکې دا خبره کړې و کچره پرفارمنس باندې مونږ خبرو کو نو بنگلاديش د دې میچ ګټلو قابل نو خو الله پاک ول پاغه میچ کې ګټه ورکه په سوپر اوور کې چې هغه کې سوپر اوور کې د انډیا دواړه بیټسمن په 0 اوټ شو او دوی ورپسې پړومبي بال نومبنه بیټسمن ورپسې د بنگلاديش موټ شو چې دویم بال هغه بالر وایډ بالو کو ورنز وبس هغه بنگلاديش په وایډ بال باندې وګټلو نو فائنل کې سوپر اوور شو یو تھرلینګ فائنل میچ شو عوام ډیر زیات انجوای کو قطر کې چې کم دا فائنل میچ و دا ټول ټورنمنت په قطر کې شو نو ډیر ګان شمار کې ال قطر لهم تماشایان تلیو د دې فائنل کتلو د پاره او پاکستان ایمرجنګ ایشیا کپ ټرافي په خپل نوم باندې کا محسن نقوی هم ورغلو محسن نقوی په خپل لاسونو باندې د ټرافي هند ورکای د پاکستان لوبډلې لجی نو ایمرجنګ ایشیا کپ ختم شو چې پکې پاکستان چیمپئن شو श्रीलंका پکې هم فائنل سیمی فائنل لا کوالیفای شي او انډیا او بنگلاديش افغانستان هانګ کانګ UAE او یو بل لوبډله به عمان چې دایته د سیمی فائنل نمخ کې ګروپ سټیج کې د سلور لوبډلې بهر شوي سلور کمه عمان UAE افغانستان او هانګ کانګ دا سلور لوبډلې ګروپ سټیج کې بهر شوي سلور ته سیمی فائنل ته کوالیفای شوي پاکستان انډیا श्रीलंका بنگلاديش فائنل ته پاکستان او بنگلاديش کوالیفای شو او فائنل پاکستان په سوپر اوور کې وګټلو جی